بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو بعض خلک زموږ په علماو باندې اعتراض کوي چې دیو د اسلام د پاره 200 برسه وکړه. تاسو د دې پنځپيري مولا دا خبري اوري؟ مونږ خو نه دی لیدلې کم تاریخ کې وخیا مفتی محمود صاحب نواله تر اوسه پورې د ووټ والا مولانو د اسلام څخه خدمت کړې اب صرف د مریم نواز وغیرہ توافونه کوي. عزتمندو تاسو د پنځپيري مولا خبري اوردلی د نورم ډېری ګډي وډي ویلې دي، سپک الفاظ ویلې دي، خو دا اعتراض پکې کړی دی چې دیو د مفتی محمود رحم الله نه د وس پوری چې کم دی د اسلام د پارسه کړی دي. دا رنګ تاسو د بل مولا د خبرې اوري. پاکستان د ازادي سلور اویا کال شو، سلور اویا کال کې تاسو ما تسوخای سم کړی، نم اسلام نه سکړی، نم دین او دنیا له سکړی. دا مو چې لکه دیو سندي کړی نو دیو خو د حقیقت نه سترګې پټي او دولت ناس تصریف چې کم د علماء کرامو چې کم د خلق اړي، خو ان شاء الله ز دیو ته نن موش نمونه خروار یو څو مثالونه بیانوم چې آی دا علماء کړل یو کنه کړي. نمبر 1 دا حقوق نسوا چې کله مسله را په پارلیمنت کې چې کيو خزا یو زنانا اغا کور ته د شپې سټه مرضی پدې کې بار پلار کار نه پدې کې د ورور کار نه، نو دا په حشیده کنه ده او د دې خلاف به کم دی بیا کاروایی کی ک پلار ورور دې ته کم دي سوي نقصان ورسي. نو د دې بل خلاف زموږ علماء را پاس دا بل دفقو دغه رنګي چې کم میراتن ریس کم هغه منډه وا چې پدې کې به جنکۍ او الکان و چې کم دا منډه وایي، نو لکه څنګه چې بهر ملکونو کې کیږي دا هغوی بیا لباس او کپړین دا صحیح نه وي اسی جانګي اغوستي وي، نو دې سره خو غټه فحاشي راځي. کله چې دا بل راغی د دې خلاف چې کم د زموږ علماء کرام را پاسېدل. دغه رنګي چې کله د هم جنس پرستی خبر رااله کا الګ د الګ سره واده کوي او جنې د جنې سره واده کوي، د دې خلاف هم الحمدلله زموږ علماء را پاسېدا دا بل د فکو. دغه رنګي چې کله دا خبر رااله چې مدرسو کې دي دا سکولونو نصابونه وردن نشي، نو بدی کې زموږ علماء کرام را پاسېدل چې تاسو بیا زموږ مدرسې نصابونه به په خپل سکولونو کې وردن نه کوي، نو موږ به درسو منو. هغه تیار نه و، زموږ علماء کرام ول چې موږ هم تیار نه و، دا خبره ده پکړه. دغه رنګي چې کله د حقانی خلاف دا خبر رااله چې دیو مجاهدین او د دې ځنه دهشتګرد تیارې بهر لیږي افغانستان ته بلبل زیتا، لہذا موږ دا ختمو. د دې خلاف زموږ علماء کرام او قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے ورپاسې دو دا خبره د فکړه. الحمدلله نن هم هغه حقانی موجود ده، په زرګونو طالبان دا غینه فارغيږي. دغه رنګ چې کله دا سود خبر رااله چې سود د جواز لپاره کوشش کولې شو، زموږ علماء کرام را پاسېدل دا خبره چې کم د فکړه. نو آی دا کارون د اسلام دی کنه دی؟ دا نورم ډیر زیات مثالونه دي، ما تاسو ته یو څو مثالونه بیان کړم. دغه رنګ دا پنځپيري مولا وایي چې دیو په اوټ باندې اسلام نشي راوستلی. لکه تاسو دا اورئ سوال نه پیدا کیږي په ووټ چې اسلام راتله خو ډېر لوی کار به نو ولی په اوټ باندې اسلام ناراضي، خو چې کله تا زموږ علماء کرام پاس کې او زموږ علماء کرام دغه ځای ته ورسه اکثریت زموږ د علماء کرام شي، نو ان شاء الله ولی به ناراضي. خو چې تم خرشوي بلم خرشوي هغه خپل اوټ د علماء کرام خلاف استعمالي، نو اس کله بیان شاتله بده کې شک نشته دی. تم پاس کې نو بیا ماته وی چار د اسلام نه راولې. مثال خو دې دی لکه ته چې کم د مال راکې چاړه لراکې په دې چاړه باندې غوټه ونه ورېبا نه، په چاړه باندې خلک چې د ټماټر او پیاز او بل ورکوډ اساس کټ کې خلک یې ون نه ریوي، نو ته مال حیثیت دغه راکې بیا ماته وی د ملک اسلام راولا، نو دا هیڅ کله بیان نشي کېدی. او دغه رنګي یو اسلام راوستل بل اسلام دفاع کولی، کومه اسلام را نوستو خو د اسلام دفاع کم از کم کی کنه. لکه ما تاسو ته یو مثال درکړه. دغه رنګي لکه وسو بعض خلک هغه آبادی جوړي، بعض خلک چې په کمځه کې اور ولګي الته چې کم دی هغه اور ملکي په اوبو باندې اوس چې څوک اور ملکي به دی اوبو باندې، نو د هغه نه خلک دا تاسو نه کوي چې تاسو څومره آبادی جوړ کړو څومره کور نه جوړ کړه. ځکه دا غوي کار دغه نه دی چې آبادی جوړي، بلکې دا غوي کار دا وي چې هغه اور ملکي
ته د هغې دا تپوس وکړه چې تا څومره کورونه بچ کړه. دغه رنګې چې کله تا زه مخکې نیم رسولی او ما دې د ملک اکثریت نه دی راکړی نو بیا زمان دا تپوس مه کوه چې دا اسلام راوستو که نه. زمان دا تپوس وکړه تا د اسلام څومره دفاع وکړه نو زه به تا له انشاءالله جواب در کوم لکه څنګه چې اوس در کو دغه رنګې بیا هم جواب در کوم. دغه رنګې تاسو ګورئ په دې مخکې ورځو کې دا PTI به د حکومت کې دا خبر راغلی وه چې د 18 کال نه مخکې څوک چې کوم دی هغه اسلام راوړي دا به معتبر نه وي دا منظور نه وي. زموږ علما کرام د دې خلاف راپاڅېده هغه ویلې چې کوم دی رد کو ځکه چې بعض صحابه کرام خو چې کوم دی د 18 کال نه مخکې ایمان نه وړی دی. الله رب عزت د علما کرامو مینه محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.